باب دې په بیان د دلیل په دې باندې چې ستوایف د مسلمانانو په جنت ته داخلي د مسلمانانو سردل به الله جنت ته داخلي بغیر حساب ولا عذاب دې سره حساب کتاب او دې ته بلا تبارک وتعالى عذاب نور کې بلکې ابتداء اولا بغیر حساب بغیر عذاب نه د طائفي د مسلمانانو هغه ابتداء اولا جنت تعالی تبارک وتعالى دانا وایا وبه قال حدثنا ابو الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمعي قال حدثنا ربيع بن مسلم محمد بن جابر بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل في الأمة الجنة 70,000 بغير حساب فقال جماعت امت نبا جنت ته داخله ولشي تكون الفن او یازر کسان بغیر حساب بغیر حساب دا لا تبارک وتعالى یو عظیم فضل احسان د پیغمبر علیه السلام په امت باندې کړل الله تبارک وتعالى او شرافت ورکړي دا یازر کسان دا خوري کم کسان د انبیاء علیہ السلام د نبی علیہ السلام د امت کې صحابه کرام دا په خپل استدبان یو لک تنوی زره صحابه کرام دا په حجۃ الوداع کې زیات کم دا موجود صحابه کرام په دې جنتیان ټول په جنت کې دا حکم امام مسلم بل روایت نقل کړی هغه کې راځي 70,000 مع كل واحد منهم 70,000 او یا ضربي بیا هر یو سره اویاز هر یو تن سره اویاز نو په دومره کسان به الله به حساب او کتاب جنت ته داخلي فقال رجل يوسري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله تعالى لا صادق ان يجعلني منهم چلا تبارك وتعالى ما اوغه دې ډرینا دې ډره چې ما داخل نو قال نبی صلی الله علیه وسلم اجعله منهم یا الله دا کړه دې نه نه ولا ما قام خرب بالبدر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي ان يجعل منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق بها عكاشة عكاشة تانا مخش دې دویم سړی ته نبی صلی الله علیه وسلم عكاشة در نمک شو عكاشة و دې دویم سړی ته نبی صلی الله علیه وسلم او کاشل نمک کې شو دې ته سوالونه کوي دې درنه تقور دی دا یو وجدار چې دا دویم سره د دې منزلت د دې مرتبه مستحق نه او نه په دغه صفات باندې چې د سابقین او اولین سره جنت ته بغیر حساب ولا عذاب دا داخل شي نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې او کاشل نمک کې شو عکاشہ کې دا صفت موجود و دې مرتبه لري سمو او عکاشہ دغه صفت هم پکې موجود و چې به حساب او به کتاب جنت ته داخلي دغه مرتبه سبب دی کوم سره واده تکړه نو چا واده کې نه پرې پاتې نو هغه خلکو ته ویل چې زه بناوي سره کېنم دې حاصل و دې سره دې واده کې نه پرې دې سناوي سره نو نبی رسول الله دا صفت پکې نو نه په فعل سبق کوي دا صفت دا منزله مرتبه پتا شي سو کوئی یا دا سره منافق نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم محتمل کلام ذکر دا څه وته نه ویل محتمل کلام تصریح باندې نه پرچ لست منهم یدي خلقنا تنی محتمل کلام نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر دا دلالت کوي په حسن د اخلاق او پیغمبر اسلام چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې اخلاق الله ورکړي پیغمبر علیه السلام په تفسیر نه کوله اے فلانه صدا رسول اے فلانه صدا رسول اے فلانه صدا رسول نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم عام خبره ذکر کوله دې لپاره دا د نبی رسول الله بهترین اخلاق یا دریم دا تفسیر د کوو
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په وحی باندې معلوم شي چې دا عکاشه په دې ډول کې او په دې بل متعلق وحی نه وراله یا څلورم موږ دا وایو چې پیغمبر علیه السلام دا خبره ده ته قرآن لپاره د صد تکسل لپاره سوال چې حاضرین دی یو چې امام په داخل کا بل به امام په داخل کا بل به امام داخل کا بل به امام داخل کا نو تسلسل به شروع شي د صد تسلسل لپاره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سبق کبیره او قاشا هغه درنه پینځم ته دا جواب کا چې دا ضمیر راځي د وخت اجابت نبی رسول الله کو فرمایل سبق کبیره مکه مال کو پتا باندې بها پر وخت اجابت باندې وخت اجابت دي چې کوم وخت اجابت او اوس وخت اجابت ځان نه دي چې تاسو مو کې چې دین هغه سوال دا وشي دا عکاشه ولتانا مکه شو عکاشه ابن محسن رضی الله تعالی عنہ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا قال محمد بن جعفر قال رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للشافعي في ربه وبه قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا الوقت قال رجل كان عند الشهاب قال حدثني سعيد بن مسيب ان رضي الله عنه انه حدثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي وإذا أتمنى على المضي وجوه إذا أتقبل البارين وكون مداس السبيل لتبشان لفرقيدو سبومي ليلة البدر جاء صار مرسل ميوي وفلقيه إلى مسلم مداس السبيل قال أبو هريرة فقام أددر كاشد بن محسن الأسدي رضي الله عنه يرفع نمرة ديپور تکولا نمرة عليه هغه صادر شریک په دی باندې او نمیرا هغه صادر په دې کې چې هغه کې سپین تور سره خطونه وي دا تاسو نمیرا او څه کوي دا مشابه ده د سرمن د چا سره هغه پران سره هغه هم دا برګوي نو دا برګ شری او د کوي دي او دا شری دی ورکور د کوله ځکه په دې صحابي باندې د دینه ماتوا د نمیرې بل جامه په باندې نه و چې کله دا پورته کېدل پیغمبر علیه السلام ته ویل چې مام دې عمره کې ډله کې شامل کا نو عورت لو کېدل د قبل کپڑا جامه په باندې نه و نو دې دا نمیره وچه تک ستر د عورت د پاره خپل عورت په باندې پټ کی د کناسو په ځانیا شولې چې وچه چې په پاتې کېدل نمیره لا وچه شي نو ځکه هغه ځان سره وچه تک چې زما عورت نشي نو دومره غریب کریم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قاشا وبه قال حدثني حرمة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثني وقال حدثني أيوب بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة منهم من سبعون ألفا جماعة واحدة منهم على سورة القمر وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا نوح بن عن هشام بن حسان محمد بن عبد النبي قال حدثنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمة سبعون ألفا قال ومنهم يا رسول الله قالوا الذين يحتوون ولا يشهدون على السلام بحساب کتاب جنت تداخلي نبی صلی الله علیه وسلم کو فرمائے ومن الذين يكفرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون دا بدغه صفات والا کسانی چې دی په جنت ته داخلي چې دا خلدي چې بیماری تکلیف پیری شي داونه نه لري ولا يسترقون طلب د زمون نه کوي وعلى ربهم يتوكلون فقر رب باندې توکل فقام قتل وقاشا بن محسن فقال ادعو الله جل منهم قال انت منهم قال فقام رجل دا عمر رضی الله عنه جو بل سره پوښتنه نو هغه نبی له سلام ته سقوط الله الا نبی قال سبقت بها عقاش دی حدیث جدار هغه چې دا کسان چې تداوی نه دمونه نه داونه نه لري د دې حدیث په معنا کې اختلاف د شي څه مطلب ابو عبد الله مازری رحمه الله اداوي چې بعض خلکو په دې حدیث باندې دلیل نیولې چې تداوی کول دا مکروه
او جمهور علما د دې خلاف د جمهور علما د لپاره هغه احادیث دلایل دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بعضو دوايانو فائدہ دا ذکر کړی لکه حبه سودا د کلونجي امدارنګه د خوګولي د صابر د دې ذکر نبی علیه الصلاۃ والسلام کړی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تداوی دا کړی حضرت عائشہ رضی الله عنها هغه نم روایت راغلی چې نبی علیہ السلام په خپل دوايي استعمال کړی نو امدارنګه د حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت راغلی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه حدیث چې بعض صحابه کرام سفر د فیدو بخاری کې ورته شو احادیث او هغه په یو دی باندې تیرېدله نو انت داغي سردار مار ته چي په دې ورته ویل چې مونږ ته روټي راځي مسیا هغه کې انکار وکړ نو بیا د ورځې سردار مار ته چلی نبی ته ویل چې تاسو کې څوک دمګری شته هغه چې له کومه کې دمګری شته زمون سردار مار ته له دم به اچو او بیګام روټي نه دراته مفت دونه ناشې اجرت تنخوا راکوي هغه نه بعد بدل څومره بدلو مختلف روایت راغلي په 500 باندې یا په ستل ګړو بيزو باندې موافق نو چې ستل ګړي بيزي برکه به بدم اچو ناغه صحابي دم واچو الله پاک هغه جوړ کړ او ستل ګړي بيزي کناوه چې یا مثلا صحابه کرام یې کې اختلاف راځي چا ولې ځان راوړي او چا ولې دا به دې پیغمبر علیه السلام نو تاسو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغل نبی رسول الله صلی الله علیه بالکل دا جایز دي او نارواج اوس صحابي دم واچو او دم دته دم واچو چې دا ان تعین وکړو پیسې برکه مفتم نه او دم دا دم چې سل غړي وي دې باندې وا وسو چف ولکه بدلاري وچی کی یو زور لس ګل بدر کی یا نه هغه شکی دې یا دې در کی یا نه دې تنر دم په یو دم سل غړي وي دا چې په دم باندې دې مسل نه چې شل ملاوي او ټول طالبان مجانا رسم نه ټول چې شل ملاوي له شل نه چې یو ملاوي له زه ما یو نه چې د ټول په دې سره دنیا هم مړه راخا معنا دا دا आवाज دا حدیث مونږ د پاره دی و دا حدیث چې د نبی رسول الله ذکر کړی جمهور علماوی د دې حدیث مقصد دا دی دا په دې باندې حمل دی چې دا سخلو هغه د عقیده لرلا چې دا دوايي په خپل به تبعها دا نافعه او فائدہ د دې دوايي د دې دم د دې تفویض به الله تبارک وتعالى ته ځان نه کوي وسم جمهور علماوی تداوی روان او په دوا کې په دم کې اثر اچي الله تبارک وتعالى هغه اثر کله به تدیر تداوی وکړي چې دونه به وکړي الله به باندې استاد مرض شفانی اچولې نو خوره نه قبل جاګیږي ته وردي اس فائدہ ورته ځکه الله په شفان راځي نو دا حدیث دا ماخر نو ذکر نبی صلی الله علیه وسلم چې دا کسان دا خلدي چې دی دا دمون معنا دا نه دا هغه خلدي چې دی عقیده دا لري چې دم دی نفسه بالتبعه مفید نه دی په دې کې چې اثر اچي الله به په تداوی کې چې اثر اچي الله به په ګولې شربت کې چې اثر اچي الله تبارک وتعالى هغه به وذا عقیده دا زموږ ټول د عقیده اوس که یو سړی دا عقیده نه لري نو خامخا پیغمبر علیه الصلاۃ خو دا د اسلام نه کړي په باندې چې د نوذي او خارج او بعض علما وی ابو سليمان خطابی رحمه الله غدا وی چې معنا دا ده چې دا دمونه داونه توکل علی الله دا بالکل اعتماد کوي ودا الله په فیصله راځي الله را باندې مصیبت راوځي راځي الله را باندې تکلیف راوځي دې باندې دار لیکن دغه درجه دا هغه خلق ده چې هغه ته حقیقتا ایمان الله تبارک وتعالى دا نه کوي ولیکن علامه دراوردی رحمه الله وینا دا د هغه خلق متعلق د حدیث د هغه خلق متعلق راغلی چې هغه جوړ
بیمار نه وي صحت بالکل دا برابر خو به وای چې زه دوايي کوم زه دام ته داغ لګوم زه ځان ته دم اچوم زه ځان ته تعویذ جوړوم او دې لپاره جوړوم چې اند د پاره د مرزونو د آفتونو نه د مصیبتونو نه ده که یو سړي باندې بیماری وي یو سړي باندې مرض وي دم اچي تعویذ کوي تداوی کوي هغه ګولي خوري شربت خوري نو دا جائز دي او دا روان او دلته تخصیص د روحا او د شی وشي کې داغ لګول ځکه یک اشاره دی ته دا چې دا طبابت کول طب کول دوی استعمالول دا د توکل خلاف نه ده پیغمبر علیه السلام خپل تداوی دا کړی دی نبی رسول الله سلام باندې خپل تکلیف ورته حدیث کې راځي نبی رسول الله سلام خپل حجامت دا کړی کار پیغمبر علیه السلام دا لګول امدارنګه چې کوم فضلات امت دي کوم صلاحات امت دي نو هغه داوي چې دا جائز دی او دا بلکې هر هغه سبب چې هغه د یو څه د پاره د یو بیماری د پاره د شفا سبب ګوري یا ټول استعمالول دا جواب جائز دی دې مثال داسې دی لکه یو سړی داوي چې زه خوراک هم نکوم او څښاک هم نکوم او زه توکل کوم په الله تبارک وتعالى خوراک کار نکوم توکل اوس که یو سړی د خوراک څښاک اسباب برابرې نو دا د توکل خلاف نه دی معنا دا چې اسباب برابر کا باقي توکل په الله باندې ته بچي واخلي روټي به واخلي برابر کا ترکاری ځان ته برابر کا به کوئی اعتماد په الله وکا ذکر کله اسباب برابر کی او اسباب برابرول سره سره هغه شی هغه غذا هغه خوراک هغه ساته سره ونه هر څه برابر کی لاس کې بنیونی روان به درن هو به ورځي لوخه به ماچی ترکاری بم توي شي هر څه برابر نه اسباب برابر کا باقی توکل په الله ذکر تداوی دا یو سبب دی د بیماری در باندې رااله اسباب برابر کا دې توکل په الله او چې دې کې اثر شاشي د الله تبارک وتعالى داج نبی صلی الله علیه وسلم په خپل تداوی راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې صفت بیان کړل د دې حجامت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم دې خپل صفت دا بیان نو په دې حدیث کې دا هغه کسان مراد ندي چې دې د تبابت نه کوي دا کسان چې نه مراد ندي دې دا معنا چې نه مراد ده هغه خلک چې هغه د دم داغ لګول تداوی کول مؤثر حقيقي ګڼل پیغمبر علیه السلام یې نه دا به مؤثر حقيقي هغه نه ده مؤثر حقيقي نه ده که یو سړی داسي هغه چې ما باندې بیماری تکلیف را الله را باندې راوستي دا او الله تبارک وتعالى صحت او قبول کی هم دې بالکل تداوی کوم نه بالکل تداوی نو کوم زما یقینا په الله باندې توکل ته اعتماد دي نو دا یو لویه درجه دا لویه درجه یو سړی دا کوي او موجود شي نو خبره ده لویه درجه او کته به وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه حجامتم لګولې دي پیغمبر اسلام تداوی کړی ده مونږ وایو هغه پیغمبر علیه السلام چې کړی بیان جواز باندې دا جائز ده او که یو سړی لکې په دی باندې پورا توکل وی پورا اعتماد دروته په الله باندې لري دا یو لویه درجه نه دی کوي او که یو سړی کوي دا د شریعت خلاف هغه وعلى ربهم يتوکلون فخفل رب باندې دی توکل معنا دا ده چې د انسان په زړه کې د الله نه ما سوا د بل څه خوف د سره وي صرف د انسان په زړه کې د الله ویری دشمن نه ویریږي د درنده نه ویریږي حتی یو سړی په طلب د رزق هغه الله باندې توکل وی چې الله وعده کړی ده ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وما من دابه في الارض الا على الله رزقها هغه اثار احادیث چې راغلي دي په دې باندې توکل او اعتماد کوي
نو رزق په طلب پسې سعی او کوشش دا نه کوي ځکه د دې په زړه کې صرف د الله تعالی خوف د الله ویره ده د دې په زړه کې د الله نه ماسیو بل هیڅ ویره نشته دی نو دوی یم ابو جعفر الطبري رحمه الله هغه دا وایي چې توکل دې سره کوي دا کړه متوکل او بعض علماء وایي چې توکل په الله باندې اعتماد کول دي څه معنی دا معنی چې الله کوم فیصله وکړه ته الله په فیصله باندې زما توکل الله چې کوم فیصله وکړه دا نافذ او امدارنګا دا لګيږي په خوراک کاکي سعی کوي کوشش کوي د نبی رسول الله د سنتو تابعداري کوي او امدارنګا انبیاء علیه السلام په خپل کې څه کړي دام کې څه کوي خدا سره دا وایي چې اعتماد په الله دی په دې خپل کسب اعتماد نه لري په دې خپل سعی په دې خپل وظیفه په دې خپل ډیوټي په دې خپل نوکری دی باندې اعتماد نه لري دې اعتماد بروته صرف الله باندې دا او اسباب برابرۍ دې ته توکل دی کو محققین علما به وي چې توکل کول او امدارنګا به په اسباب باندې مطمئن کېدل معنا دا چې توکل ته وکړي خو به په اسباب باندې مطمئن بلکې دا څه ویا چې زما توکل په الله دی د اسباب ز برابروم ما ته نه ضرر رسول شي اسباب نه راته پیدا رسول شي کته ټول اسباب د خپل د ژوند او د گزارې برابر کې دا بنوي چې د حق په اخلاص شما کته ته هیڅ سبب نوي دا هم نوي چې زه د وخت ولګي نه بمړ شم نه د اسباب نه ته پیدا رسول شي نظر ضرر د پکول شي کته ته فائدہ رسېږي ته ضرر رسېږي دا ټول بدله تبارک وتعالى له طرف نو توکل دا معنا چې سبب پر وسه اعتماد په الله باندې اسباب په برابر کې دا سنت طریقه دا چې اسباب برابر وا دا معنا نه دي او اسباب باندې به توکل اعتماد نه کې بر وسه نه کې دا به چې اسباب برابر کړو نه ماته پیدا رسول شي نه ماته ضرر رسول شي دې توکل دا ویل کی څلورم معنا هغه ابو قاسم خوشری رحمه الله علیه کړي او توکل د دې تعلق د زړه سره کته په زړه کې توکل یو ظاهر منډه وਹੀ دکان ته لا شو دا او هغه وکړه د رزق د خوراک کا اسباب برابرې دا منافی د توکل سره نه چې کوم په زړه کې موجود دا بنوي چې یو سره ډیوټي کوي وظیفه کوي دکان ته دي کار کوي کیسه کوي د خوراک کا اسباب برابرې چې د دې توکل دا نشته نه دا بنوي بلکې توکل اعتماد تا په الله تبارک وتعالى باندې سختی در باندې راو دا وایي چې الله راوستي اسانی در باندې راو دا وایي چې الله تبارک وتعالى راوستي سختی راوستون کې الله او اسانی راوستون کې الله تبارک وتعالى تعلق زړه سره ظاهر کا څومره منډه وایي دا توکل خلاف نه اسباب برابرې خوراک د دنیا د ژوند د گزارې دا څنګه برابرې دا د خلاف دان پنځم معنا ابو عثمان خیری رحمه الله کړی او توکل څه ویل کی اکتفا صرف الله باندې او اعتماد بر وسم صرف الله تبارک وتعالى دې ته توکل دا ویل کی شپږم معنا توکل هغه دا توکل دې ته ویل کی سړي اعتماد په الله وی کشه لکوي کړي دا انسان تعالی سویه برابر کایو سړی دی نو هغه سره کورونو روپۍ دي کورونو روپۍ ورته نو په دې باندې تاثیر ورته نه کدا سړی دی سره اسم نه وي 15 روپۍ په جب کې نشته هغه د کورونو په دې باندې یو لږ روپۍ یا 1000 روپۍ په جب کې نشته خو دې تلک ډیر شه دوانه پریشان کیږي نه کډي سيزو نراله دا منوي چې و سره برابر شو اوس به ان شاء الله دا بو دا هیڅ ورسره نه دا سبب نوې یاره اوس به دولګي ملکیګم تنسیا برابر راځي بچو ته بسو کوم خپل بسو کوم ځن بسنګ کوم گزاره بسنګ کوم دا بسنګ کوم دا بس نه
لږ او ډېر دواړه په باندې برابر که شی ډېر وي برابر دی که لږ وي برابر دی دې مثال همدغه خواص بندي همدغه طالبان دي همدغه ملایان دي که لږ وي او که ډېر وي هېڅ پروا نشته که میاشتې په خپله تنخوا ورته میلا شوه 2-3-4 روپۍ هغې باندې په خوشحاله طبیعت یې برابر وي که هغې کې پکې نکاح راغی که هغې کې سړی زکات یې ورکړه خیرات یې ورکړه سړی سعودي نه راغی مثال څخه یې ورکړه دلته یو څه یې ورسره وکړه دلته امامت مثال په د لنګې غوا نو یو څه یې ورسره وکړه اخوا دخوا که په دې میاشت کې دې پیسې 500,000 ته ورسېدې په دې کې څه اثر دی مخکې میاشت کې 15,000 وي هماغسې طبیعت یې برابر دې میاشت کې 50,000 دي هغه طبیعت یې برابر دی هېڅ اثر پکې نه کوي لږ ډېر دواړه علی السویه برابر وي دې ته توکل وي او چې دواړه برابر نه وي نو معلومیږي توکل نشته توکل په اسبابو باندې دی الله باندې برابر اعتماد ځان نه لري نو دې ته ویل کېږي توکل وعلى ربهم يتوکلون په خپل رب باندې دی توکل نو توکل محض دا د انبیاء علیهم السلام توکل محض دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه خاصیت اوس به توکل محض نه کوي سره چې د سمله نو قرات مسکات الله به ما خلق او بروړي ډوړي بروړي د ولګي نه وران منځي نو ډوړي راځي نو برابر نه دا څه باندې کوي یا مثال کور وی صحرا بیابان کې کور فری یا په کلی کې کور فری غلم کړي لګي او ته ځان الله باندې توکل نه مثلا الله استاد الک اسباب برابر کا کور کې وسیګا او دا چې نو شعر پیدا کا ځان ترلند کېده خو اسباب برابر کړي نه واخ الله باندې توکل توکل خو دې ته نه چې کو کوشش کا تنن سبا وامه خبر اوتر او اذا الله باندې توکل دې سوي راځي چې بالکل دې ته توکل نو اسباب برابر ورغه صحابي پیغمبر علیه السلام فرمایي چراغه وقوف دې څنګه ده وقوف می التقریح یو ولې یو په الله باندې متوکل نبی اسلام وسیله اول ګوندې نه وتړه نغینا بعد الله باندې توکل معنا دا اسباب برابر کا نغینا بعد توکل بغیر د اسباب برابر ولو توکل باندې اوه فكان وقال الله تعالى منهم قال أنت منهم قال فقال رجل فقال يا نبي الله قال تعالى منهم قال فقال وقال وفي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو سعد بن عبد الرحمن قال حدثنا حاتم بن عمر ابو حسين النبي قال حدثنا حكم بن عاجل عن ذلك الحسين رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا كذلك قال من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يستمعون ولا يتغيرون ولا يستوون ولا يتغيرون أرضي لا يتشاملون بشيء بطالين يجب يشبه ولا يكتبون أو داغون الذي على ربهم يتوكلون وفي بعض حدثنا وزير بن سعيد قال حدثنا ابو العزيز عن ابي حازم عن ابي حازم عن النبي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من امتي 70 الفا او في عليهم في ابو حازم ايهما قال ابو العزيز يكون حافظ قال ابو بكر يقول ابو متماسكون بعضهم بعضا ولي بعض لرا بعض لرنګړي په چابانه کلاس باندې دی ودا سلیږي معترضین صفا واحدا دی یو سب داخليږي بعض په جمع د بعض کې یو بل تر ودا یو دی او دا ودا سلیږي دې کی اشاره دا تصریح ته په چابانه په عد بعض جنت باندې چې د جنت دروازه ګوردا ډیره کولاو دا ډیره کولاو دا چې دا یو سب دا سلال شي دا یو سب ټول په دروازه کې एकदम نه وځي دا سی بنی لکلک بجې یا دولت بجې چې ترکاری ته ولاړ لنګر ته قطار جوړ کړي ته خو څه ولاړ یو بل شان ولاړ نه اب یو بل پسند باندې ولاړ داسي جنت دروازه کې ولا یو سب ټول جنت ته एकदम نه وځي تمره کولاو د جنت دروازه دغه اخرون بعض لا يقولهم اولهم حتى يدخل اخرهم یعنی ټول با یو صفی یو سب شکل کې به داخل شي اول او اخر په یو وخت کې داخل شي ټول به یکدم ورنه یکدم به داخل شي وجوههم على صورة القمر ليلة البدر
وفي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسين قال حدثنا حسين بن عبد قال كنت عند سعيد بن زبير رضي الله عنه قال ايكم على الصوت الذي صح الزائع قلت انا قال سعيد بن يوسف رعاية الكوكب الذي رسول ان صدى شعر خطاش البارحه کی رشفا اغفور ذل خطاش بارحه هغه شپې ته ویل کېږي چې کوم نزدیک په یو کې راشي وي ابو العباس رحمه الله وایي چې زوال نه مخکې شروع نو رأیت الليل شپه چې نو ولله شپه او زوال نه وروسته به رأیت البارحه ومن دې چې نو په چاته په تیر شپه دا د برهانه ده برها په معنا د چا سره د زوال سره ویچالی دلے چیزن قضا چپریوت الالبارحة تیرش پستورے قلتو ماوتے ویلے انا ثم قلتو اما انی دچیما ماوری دل چی تیرش پستورے چکم دے آغا پریوتل دیوئی ثم قلتو ماویلے امانا دچیما لم اکن ذنو فی صلاتن زفمان لکی نوما ولیکنی لو دیختو لیکن جز سحری لسید چیزن آغا چلے وما دې کې دا اشاره کوي د خپل ځان نه هغه تهمت د عبادت او د دې خوبي په ځای کې مانده کې هغه نه کوي معنا دا نه د کومانده کې نو ما تاسو وایي چې را دا دیګه دا کار څا کړو دا څه چالي دی نه او چې ما ولیدل ونه کې کوي شو دا کله خو شپې ولاړ عبادت وکړي تلاوت وکړي ویخو تهجد وکړي نه تهجد نو مار چې چلیو ما ظاهر چې چړیو ما دا غي د وجه نه اخفاء ما فماذا صنعتا نو قال دا صحیح دی فماذا صنعتا نو تاسو وکړو چې ما وڅ چلی ظاهری لسی وڅ چلی نو تاسو وکړو لړم وغیرہ چې جنو ظاهری لسی وڅ چلی وڅ دیو هغه ویلي استرقیتو ما طلب دم وکړو نو قال سعید ورته فما حملت على ذلك شي تاسو تکلیف دی باندې قلت موت الحديث يو حديث حدثنا الشعبي حديث حدثنا الشعبي قال حدثنا الشعبي قال حدثنا وليد بن مسلم سمعنا لا يدري قال كجي نوي جمع حديث لا خطيب لا رقية نشد دم إلا من عين أو حمة نشد دم مگر نظرنا أو حمة يا لزهر رسيزنا نحمة هغه لړم ته ویل کېږي ظاهري لفظ ته ویل کېږي یا مشابه د لړم سره مراد دې او ذی حمتن یا خاوند د چا د ظاهري لفظ لکه لړم یا صدیق سره مشابه وي عین دا نظر ته ویل کېږي نظر دم حق انسان نظر دا لري معنا حدیث دا چې نشته دم ډېر شفاور کوونکی ډېر اولا د رقیة العين او دیح ومنا لکه څومره دم چې اثر په نظر کې کوي څومره چې دا دم دا اثر په ظاهر کې کوي دومره په بل شي کې نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم خپل دم کړی دی پیغمبر علیه السلام امر په دم باندې کړی دی ولیکن مطلق دم نه شرط په کې دار چې قرآن کریم باندې وي شرط په کې دار چې اسماء الله و صفاته وي دا چې اسماء الله وي او دغه وخت د ادم چې نو مباح دی او چې کوم احادیث کې منع راغلي دا هغه چې بغیر د عربي نوي یا غي الفاظ کفر او شرکی وي او پیغمبر علیه السلام چې په حدیث کې منع هم کړی دا منع دا د جاهلیت د خلقو د غي د رسم او رواج مطابق چې کوم نه کړی دا هغه وړو کې په وانه کې اچولا د زناورو سيزونه بچي د نوړو کې اچولا هغه وداویل چې دا موږ نه د پکې دا افات بلیات دا موږ نه د پکې دا ویل چې دا د زناورو سيزونه اډو کې دا په وانه کې واچولو جنيات بدل تاوان دان راځي ایران نه محفوظي د افات بلیات مصیبتونو نه محفوظي هغه د عقیده پیغمبر علیه السلام په باندې رد وکړ نه دا دم اچول یا دا لوکي سيزونه واړه اچول دا جائز نه دي دا نارواري دم چې په کلام الله باندې وي یا دم چې دا احادیث مبارکه وي
یا داسې الفاظ وي چې هغه معنا مطلب معلوم دي په عربي باندې په دې باندې دم چې دین دا جایز دی دم روا دی بلکې کته په اجرت اخلي روا دی دا ځان نه خبره ده د دې کې سره دروغ وي بیا ناروا دروغ په باندې ناروا ده دې ریش وګوره ما ته وګوره کتاب راته وګوره ما ته فلانه شی وګوره فلانه وګوره یاره کله څه دومره شعر وړه تا ته تعویذ اخلم نه باندې تعویذ لیکل شته تعویذ لیکل دي کې شک نشته باید تعویذونه شته هغه لیکل دي یو خاصیت لري دا تعویذ ته جمیش په لیکل کېږي جمی ورځ لیکل کېږي خالص په لیکل کېږي نیمه شپه لیکل کېږي څوک چې وځګارتي او بیا کاري هغه د ټول کارونه کوي دا شته دا فرانو باندې لیکل شته دروغ ویل پکې نشته دروغ ویل یو کتاب کې نشته بیا کتاب کې راته وګوره څه شي لیکي کتاب کې وګوره څه شي لیکي ما یو ځل سحر کتاب کتل نو خلک شي خاص کر زنانه هغه نه بیا ډېر ځان ساتل پکار چې زپور کې میمه د توریو چې څوک نشته واه دا بس لاش سړی ریشي نو بیا وته کار یا دم دمی لاش نو هغه سر کتاب مې کتل غالبا د مسلم شریف کتاب مې کتل چې نور مې کتاب ته چې یو خزران نو د خدای مسلمان خبرې ورونه اوس خزراله خریتم ګورو ملاته اړمنېږي چې دا هغه خبره ډیره چانه ما خپل کتاب کتل ما خبرې شروع کړې استاد دا څه چلی دې کتاب کې راځو ورم ما ته خندام راغله اته چې کوم موقع تراله ما خپل کتاب غړولې او ځګه تیار وکړم دې کتاب کې راځو ما دا کتاب د مال حدیث کتاب دی او دې کې څه نشته دا خبره مالیات دي عبس دي خبره متوقع دا عبس دا دادی ما ته یې خپلانی ته توغه یو ملا تاریخ کتاب کې راځو کوڅه فلاني کتاب کې کوڅه فلاني کتاب کې نو لکه دا د خلق عقیده جوړه شوی بیا دلته ناس تا ما نو چې دین ځان خلاص کړ هغه قلم ما سره د لیکل شروع کړ چاو د ټلیفون نو پر چیرته بیا کچن کې ما چه کوم او دا په موضوع کې نه بیا کچن کې چه کوم ما چه کوم هغه له ها اصل چې چه تاسو یې مو د زړه ولي کولو شي ورته ولي کړ بس الله ما دا د دومره د خلکو عقیده راځي یعنی کما ورته ویلي په دې وخت خبر دروغ کوراله چې دې کتاب کې دغه څه لیکلي دي او تمداسي او هغه څه مشکل هغه بداسي یا په خدای په حل کې دې کې دا لیکلي دي انده بلداسي انده داسي یعنی زما یقین دی چې دا خزه زرها او روپې تم تیار زرها او روپې تم تیار نو ځکه چې ما ته تعویذ ورولې کړو د دې التفات مې ونه کړ ورته نه تاسو شي نه بس زر لار وځه خل کتاب کې دا لیکلي پلان دې کې دا لیکلي څه بداسي ګور دم جائز ده دعا جائز ده تداوی جائز ده شربت ګولې خوراک جائز ده د هر څه جائز دي خو دروغ ایمان ته دا په یو کتاب کې مروانی دي دروغ وایي بالکل ناروا دا په یو کتاب کې جائز دي ډاکټر دروغ وایي ناروا دي کتنګره دروغ وایي هم ناروا تعویذ والا دروغ وایي هم ناروا تعویذ روا دي دا بدن د تردا څخه څه ډوله نه همدا د کیسې شو تعویذګر باندې مشهور شي نه خلک دي خیر کار دې کا تعویذګر باندې موږ همدا د کیسې شي خپل کیسې چې امامت درس خطابت اخطاء دا سيزونه دا خپلان د کیسې کا نو دنیا د حواله سيزونه چې راځي هغه ورته من حيث لا يحتسب څومره راځي او سره کاوه و سوال دا چې ظاهر معلومیږي چې صرف دوه شیان چې راځم یو چې نظر او نظر ګوره دا حق دې سره نظر دا حق دی نظر شته کچا نظر دې وی ډېر خمه دومره اثر کوي دا نظر دومره اثر چې حیران شي الله په دومره اثر اچولې نو په حدیث ورسته بریش چې شی ویني دې کې او چې ماشاء الله دا وایي
ماشاء الله او ویستا نظر د اثر ظاهر معلومی کې دا روکه په دوه شان کې جایز حالا چې په نور تکلیفونو مرضونو کې روکه جایز ده حدیث نو ثابت ده نو جواب دا چې دا الله نفي د کمال لپاره یعنی روقیا چې څومره په دوه شانو کې نافع ده څومره په نور سيزونو کې نافع ده نور سيزونو کې نافع نه ده او دا خپل د دې عین د دې نظر دم د دې تجربه د خپل موږ وصل شو ناس نو اته یو واره روانه وکړي تاسو بلور دې شانتو غونډي و هغه کې یو واره روانه موږ سره ناس لري خړې ناس ونې لندې ته څه خبره نو مخکې نه چا راځي ما دې احتیاط کوو دا تاسو کوم سره ناس دې یو څه خبره کوي دا چې هغه خبره ورته نه دغه وړي خبرې وي او سمې خبرې ونه دي نظر دی ویني څنګه خبره ما چې ته ډیره پرې نه وته لنه دا څنګه نظر ته ته فورا اغوار نه اغوام یقینا مزدار هو دا سره دا اغوار چا نو موته دا د پلانې سره خبره ډیر حاجه وانه رنګ دې شه دا نه خبره تاسو یقین په خو دې دا خبره پر واقع جوړه راوړم نو ته چا وی نه کانه ورته نه لګي واقع جوړه د دې دوه سره ورته او رپېدو سره راکو وډل او په دې بغل کې حل لن لختي ولختي کرا ولن یو په خې برکه سیرو د سره منډي وو چا سره لور دی چا سره چاړه ده الله وا مزار شو الله وا مزار ما ورته چې منډه کړه واپس ده نه نو دا ورمانه څه چې اصل له شاته ګورم چې سره وته او پړودا د پونټي سیمنټي وي سره ټول اوس په خپل خبر شي نه سره هو تاسو هغه یو څه تکړه خیر علا لور نه بچو تاسو نه کېدل د ورو د پاتې راوځي دا چې موږ کوم ځای کو ته راوځي نو په دې نه تلو نو طالبانو په دا خو ملایان باندې پیدا کوو ته باندې وایي نو ما دومره ویډیو چې دا تاسو دا دم د عین د نظر لپاره موثق نو دا دې دم ویلو شوفو دې ویلو شوف خیر فاغوا الله پاک جوړ نظر نه کېږي نو وا جوړ نو دا مې دې لپاره ویل چې دا نظر ستړي کته چې ستړي کېنه نظر یا بس شي یا بس څنګه نه او دا نظر دا مې په خپل سترګو حاضر ته ویل چې نظر دومره اثر لري چې وایي چیرته دا څه غنا به دلته خدای چې ماشاء الله دا چې دې چې نظر لګي دا وایي نو دې په برکت الله غشي محفوظ نظر دا حق معنا دا ده چې په نظر کې دا دم ډیر ښه اثر لري ما لړم دی پوښتې چې په دې کې دم ډیر ښه اثر لري کڅوږي چې چلی نه الله دې موږ کول کې نو وسه او کڅوږي چې چلی نو پټه پټه لګیږي چې صحیح دمګړي کې چې دې دمه چولې سم اثر تک پټه کمانه بس درد خراشي ځان را خوشي او چې نن را خوشي نو التذلکم ذلیلکم په حضرت ابراهیم خلیل الله دا ځان دې په بدن کې په حکم د الله دا ظهر بند بس نو تقریبا نه راځي بیا خوريږي نه چې بر الله شو برک فارش اما غږی کې قدرت پتا ده الله شان نو دا دوست دم په اصل موثر خدا دوست دونو کې د یقینا معنا نه په کمال معنا دم په دې دوست دونو کې چې څومره اثر کوي د دې نه ما سوا په نو دونو کې څومره اثر نه کوي دا لا تقل من عين ومقتل بقاء الأسرم إلا إلى مكان ولكن حدث من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وإسرائيل الأمم فرأيت النبي ومعبود مثل النبي ومعبود ورزل علي الأمم فرأيت النبي ما بني متنا تشكر شو ما يودي رمر ودي الجسر روحه يو جماعت يو ودا لور فروا روحه جمادنا هذا لا يو جماعت تبي لكي يو دادر تبي لكي لسنا كل جسر او النبي ومعه رجل ورجلان ذات ان پیغمبر علیہ السلام هم موجود چاغه سره یو څو کسان امتیان وو والنبي ليس مواهد ذات پیغمبر موجود چاغه سره یو امتی نو اسلام راولي نو په دغه وخت کې شروع علی ما د پاره پورته کړی شو سیواد عظیم ما د پاره
دا چې کتلې ما د پاره کوته کړو سواد عظیم او فظننت انهم امه دې مې کتل چې لوی عظیمه لوی ډله نو داخل د دوسی د خلق ډیر زیاتې ستانه ولیدلې نو مولا به ما امت فقيل لهذا موسى وقوم دا موسی علیہ السلام دا قوم دې چې کبر اسرائیل دي ولكن انظر بما ترى امور الى الافق كناو دا فانت فنظرت ما وقبل فاذا سواد عظيم فقيل لي انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم فقيل لي ما تقول هذه امتك داستا امت دې ومعهم 70000 دې سره باویا سره کسان يدخلون الجنه بغیر حساب ولا عذاب ثم نمذا بيقول شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پوښتنه د دې نه دا الله نو چې دې نه پوښتنه صحابه کرام په داخله باندې کوته داخل فهذا الناس ننوت الصحابه کرام دې داخل شو دا کوم کسان به حساب به کتاب جنت داخلي دا کوم کسان دې خبرې شروع في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فقال بعض الصحابه الكرام فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شامل بيتيات وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام في اسلام کې پیدا شوي ولم يشركوا بالله دې الله تبارک وتعالى سره شریک جوړ کړي نه دا او کسان شیئا وذكروا اشياء او دې ذکر کړل چې دینا فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر صلى الله عليه وسلم نبوت البديبان فقال في عمر صلى الله عليه وسلم الذين استدعوا تقودون فيه تاسو نوتي باندې تاسو خبرې کوي څه خبره ده چې تاسو دې کې نوتي او معنا ده تاسو دا بحث او مباحثه نو دا په خپل مابین کې دا شروع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبر وکړه په اخباروه څنګه کرام دې خبر ورکړه دا موږ په دې کې بحث شروع کړو چې دا د حساب کتاب جنت راځي دا کوم خلک ستاد امتنا چې دا اغیار درکسان نو دا کوم خلک چې دا خبر وکړه پیغمبر علیہ السلام دینا دا کسان لا یقول چې د مولناشي ولا یستقون سلام دونو کوي ولا يتطيرون دي بطفاني بلوشي باني منسي وعلى ربهم يتوكلون فالله باني توكل الإيمان فقام نبيعه باشر المحسن رضي الله عنه أعوذ وقال مقام المسلم فقال الله يتعجل فقال أحسن المسلم فقال المحاقر وقال الله يتعجل وقال سبقا بها وقاشا وفي قال حدثنا رفة ونبي شهد قال حدثنا محمد بن قلت عن ساجد الجبير رضي الله عنه قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك علي الأمور ثم ذكر ذلك الحديث أو حديث الشيخ ولا يذكر أو حديث فقط إشارة في أول حديث النبي لا بيان قول هذه الأمور إنسان الجنة دې حدیث نه پورا نام معلوم شو چې دلته نو سره شرعي نصوص کې بحث مباحثه کې مداجعه مقابله کې دا جائز دي مناظره کې دا جائز دي په دې طریقې باندې اظهار د حق شي او بل څه فائدہ ولري او په دغه باندې نه باس مباحثه کول دا جائز نه نه ناروا دي چې اختلاف وي جنګونه وي یو بل وحي اظهار د حق نه وي نو هغه جائز نه لکه صحابه کرام دا باس مباحثه دا ولې اظهار د حق لپاره چې حق هغه ظاهر وکړي وبه قال حدثنا حدثنا ابو سعيد قال حدثنا احمد بن ابي بكر عن رجل مولى بالله رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ربنا تقول ربنا الجنه نبي السلام فرمائے رسول الله دې چې تاسو سره وي څه بدایي جنت قال فكبرنا نداوي دا عبد الله بن مسعود الله اکبر ویلي وشاد ثم قال اما تدمن تقول شر الجنه قال فكبرنا ثم قال إذا أجل تكون شكرا الجنة وسأخبركم عن ذلك والمسلمون في الكفار المسلمون مسلمان کو کافران کی لا کشارت البيضاء لك بشان يسبي في ثور اسود فهوي طول او شارت السوداء في يطول مثله فهذا سبين وجه معنا مسلمانان بدمر سمدي او کافران چې سمدیا بدمر دي
دومره ډېر زیات دي. اوس دا تدبیر صحابه کرام ولې دا تدبیر دا د خوشحالۍ لپاره دا یو عجیب بشارت چې نبی رسول الله علیه تاسو به ربع یا ثلث یا نصف د اهل جنت په نسبت ټول صحابه کرام دا خوشاله. اوس پیغمبر علیه السلام اول نه صحابه او داسې نه ول تاسو به نیم د اهل جنت اولنا تسلورم ایته کټا ته اهل جنت صحابه کرام الله یو دوی سی بتا سي نورم خوشاله وی نیم بتا دې کی اشاره دې سره چې دا خبره د صحابه کرامو په زړونو کې خبرې وي د دې په اکرام په اعزاز کې هم مبالغه وشي ځکه چې انسان ته یو څو ورکه مرتن بعد اخرى ورکه هغه اشاره کوي اعتنا اهتمام ته اشاره کوي چې دا زما اعتنا اهتمام سره په دیوالي دا خوشاله او کته یکدم ورته ورکړي یکدم به وخت باندې ورکه نه هغه کې دومره خوشحالي ده. ګورې دې داسې مثال ستا یو کس هغه تاسو وخت باندې هفته کې یا 2-3 ورځې بعد مثال تاسو اکرام کې اعزاز کې 2,000 روپۍ کاټه وخت 15 ورځې بعد جمعه کې یا 2 جمعو کې اوس بل سړی امدومره پیسې تاسو درکړي دي چې کال کې څومره درکړي دي خو هغه سړی یکدم یو ځل باندې دغه پیسې درکړي یکدم درته خبره ختمه شو. خو دا کوم سړی چې وخت په وخت درکړي کوي نو دې ته ستاسو اعتنا اهتمام دي چې په دې باندې ډېر خوشاله وي. دا سړی په وخت په وخت نه کوي ولا مرتن بعد وخت سره کوي نو په دې باندې نو نبی رسول الله اشاره دې ته وکړه چې دا صحابه کرام د دې نفسونو ته دا خبره خو واقع شي او خطه شي او دې اکرام کې آزاد داري شي. او بل یاد آله چې دا خو یو زیره بیر سره پریدا چې صحابه کرام ته دا زیره مرتن بعد اخرى دا ورته شي او یاد یو خو زیره دی صحابه کرام الله اکبر اذا الله حمد ثناوي پریدا چې بار بار د الله حمد ثناوي د الله پاک تکبیر وي د الله حمد و ثناوي د الله نعمتونه چې نو بار بار ورته یاد شي چې ثناګانې د الله پاک حمد و ثنا هم دومره ډېر ده. دی حدیث کې شطر د اهل جنت راځي بل روایت کې نصف د اهل جنت راځي بل حدیث کې راځي چې اهل جنت دا به یو سل شل سکونو او په دې کې یو سل شل سکونو کې با اتیا سکونه هغه سره د پیغمبر علیه السلام امت وي او دا سلویخ سکونه به د جنتیانو باقی د امت دا راځي. اوس د دې حدیث نه معلومیږي چې دی بسلسله د اهل جنت دلته نصف ذکر یا چې دینو نصف د اهل جنت شطر د اهل جنت نصف د اهل جنت دا خو سلسله د اهل جنت. نبی علیہ السلام اول خبر په شطر باندې بیا الله تبارک وتعالى احسان فضل کرم په زیادت باندې وکړو نو نبی علیہ السلام خبر کړ په دې باندې چې ګورا دا به نیم د اهل جنت بی الله فضل کرم احسان کو صفوف خبر را نبی علیہ السلام هغه نه بعد خبر ورکړه چې جنتیان با دا یو سل او شل سکونه وي په دې یو شل سکونو کې اتیا سکونه دا ورته ستاسو د دې مثال دا څه لکه جمع مون اوس یو سره ځان له مونږ یو په یو ثواب دی په جمع باندې کې 19 درجه 25 درجه ثواب نو اول 20 درجه هغه نه باندې د 25 درجه دا به کوي فلت ابو داود چې دا اول 25 درجه هغه نه بعد الله فضل احسان کو خبره وو شي خبره اول نیمو هغه نه بعد الله فضل احسان کو خبره تكون تا تعالی تاسو داجو نو دې کې څه تضاد نشته څه تعارض نشته څه منافات پکې نشته چې باندې کې نیم ذکر کیږي باندې کې شکل ذکر کیږي باندې کې سلسله ذکر کیږي الله اول مستفضل احسان کو شکر بيد النسب هغه نه بعد نسب قال حدثنا محمد بن مسلم وحمد بن شاعر عن عبد الله بن مسلم قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة بن ابي بكر عن ابي هريره رضي الله عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان حديث بس دار بنا چې کړ دې
دا سی ګول جوړ شوی لکه د ګمبد په شان ته دي تقوبه وي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربا في الجنة قال قلنا نعم فقال أترضون أن تكونوا ربا في الجنة وقلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده لأرجو أن تكون ربا في الجنة وذاك أن في الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة مختصر تفريد په دې باندې چې څوک په کوپر باندې ورشي جنت ته بداخلي نه او په دې باندې مالا جنت دا د مسلمان دی نفس مسلم نفس کافر وی هغه جنت ته تر نشي وما أنتم في هذا الشرك إلا كشاهد بواقع الصوت أسفل وكشاهد الصوت لا يجد الصوت الأحمر قال حدثنا محمد بن عبد القادر وعبد القادر بن ربيع قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن عبد الله عن أبي سعد عن رجل يقول أن عبد الله رضي الله عنه قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأل وله إلى قوة فقال شاور ولا قوتنا عدم أغايو بناتا یو آبادی کے چاہتا ہے سرمنے تا فقال في عمل الله فرمائے الا لا يدخل الجنة إلا من مسلم اللهم أنت الرب اللهم اشهد اللهم اشهد بالرسول تبلیغ وما باندې واجب دے او ما چې له اخر یو تورتول الا تبارك الله واشهد به تبلیغ باندې ما د بار گواو چې الا تبارك وتعالى تبلیغ باندې گواهی چې ما د دین د تبلیغ خلکو تر کولو د مواري او کومه باندې فرض د مواري ما دا کړی دا وتحبون أن يكون بعد الجنة فقل نعم يا رسول الله فقال تحبون أن تكون رسول أهل الجنة قال نعم يا رسول الله قال إن أهل أن تكون رسول أهل الجنة مع أنه في سوالكم من الأولين من أشعر في الصلاة في الصلاة أهل الجنة ومن توقعوا أشعر في الصلاة في الصلاة الأكبر وبه قال حدثنا عثمان بن بشير العبسي قال حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم يقول لك وذلك وكانوا بشريك قال يقول أخرج من النار قال پیغمبر علیہ السلام یقول لا بہت وچ افعل بعض النار وبعض النار بعض معنا د مفعول سره معنا د جزاء اهل النار غیرنا مراتنا مخلدین فی النار چې کافران دي دا ډول سره جزاء کا نو قال آدم علیہ السلام وما بعض النار نو قال الله تبارک وتعالى وہ فرمائے من كل الف 999 فحرزرو کې یو کم چې د نظر کسان دا جهنميان دي دا څنګه جدا کا او دا یو کس چې د جنت ته دي د هر زرنا 999 فحرزرو کې چې یو کم زر یو کم زر کسان دا باصناوی دا وروس ناوی دا یو سړی چې نو دا بچوي دا جنت ته دي دا نور به جهنم ته دي دا خبره وکړه قال فذاك پیغمبر څنګه وخت حين يشيب الصغير دا وخت چې ماشومان او بډاګان شي وته کل ذات حمل حملها هر خاوند د حمل دا حمل چې دین خو دی وي وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شديد تدعو كل ذات حمل حملا وس دا وخت سو دا هغه وخت چې کله د قیامت زلزلہ وشي خلب له د دنیا نه چې جنو دی راوته دي دغه وخت د قیامت وشي او سوینا قیامت خو کدا د دنیا حال شي نو بیا سي او کدا قیامت حال شي نو قیامت کې حتی حمل نشته حتی ولادت کې نشته وتدعو كل ذات حمل حملا ولادت نشته نو به دې معنا دا چې دلته د سختي د هیبت د قیامت دا سختی بداسوي کته فرض کې حوامل تصور د حوامل وږي لوضعنا احمال قلنا ودي بخل بچي هغه چې نو او دې او ځای لکه عرب هغه داوي چې کله یو سختی او تقول دې یو تکلیف او تقول دې اصابنا امر نشيب منه وليد دې کې شدت اشاره کوي چې معنا غره دا کا چې نه هغه تخته شدت او تقوال کی اشاره کی دا معنا ده مراد کفر ذکا دغه وخت تصور د حوامل وکړي شي نو بچي هغه به اور دې کې قرآن کریم د آیات اشاره ده ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما رضعت وتضع كل ذات الحمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وذلك هذا الدكار وما الدكار الحديث هذا بدا شديد قال فكذا ذلك عليه قال يا رسول الله احنا الرجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
کوم در په جهنم کې د یو بچن نه وکړ پښتو نبی اسلام او پیغمبر ابشیر دین قبول کړي فإن یاجوج و ماجوج الف ومنکم رجل یاجوج ماجوج سره تاسو یو برابرې معنا و څومره دي یاجوج و ماجوج دا عجیب نه یاجوج عجیب نه او څه ویلې کېږي شرارت څه ویلې کېږي دا اولاد یا کس کې نو دا اولاد دا نو دا اولاد او صوفي کاف وای رضی الله عنه دا د حوار د لنغانه ما سوا نو نور اولاد د آدم علیه السلام د دین نه بیا غداسي چې آدم علیه السلام استلام وشو آدم علیه السلام نو خدای د خاور سره یو دی چې خاور سره یو دی شو د هغه نطفین الله تبارک وتعالى یاجوج او ماجوج چې نو الله پیدا دا ځان ته قوم دی دومره ډیر دي من کل حدب ينسلون او دې مستخدان د باخ چې دا سوقي چې د یو چې نه دي وار دې چې دي هغه څه سکندر جوړ شي قیامت ته قریب یو علامه دار د مات کی اخلاص وشوځي ماته چې د پښ سبب ورته سبا چې دې پوره شي بیا موږ چې په قیامت ته په قیامت کې دی راځو دا کوم ډول او دا ټول کافرانی دا جهنم ته دي تاسو جنت ته دي قال ابو سعيد وای قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين في الجنة إلا أن تقول أهل الجنة محمد الله تعالى وقال ثم قال الذين في الجنة إلا أن تقول أهل الجنة محمد الله وقال ثم قال الذين في الجنة إلا أن تقول شكر أهل الجنة إنما تقول في دون كون الشعر البيضاء في جنة الضوء الأسد شاند اگر کی سپین دے بچا کے بیرات شمار کے رسما اگر قطعی کې ملي چې هغه سپینوي او باطن د فخې د خیمان کې یا د اخ کې یا د ګړي بيزو د نن طرف ته چې په فخې کې کوم سپین یو ډاغ وي نو هغه طرف نه ویل چې تاسو مثال د خپل د کټول ساوي توري او هغه کې یو سپین دا یا ټول ساوي چې د هغه سپینوي هغه کې یو تو دا نو امتونه هغه دومره ډېر تاسو په نسبت سره راځي وانا وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا قيوم قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عامر كلاهما من اعمش لهذا الاسلام غير انه قال عن يوم الاستثناء الى الشام بالغائب في ثوب الاسود او الشعر بالثوب في ثوب الابيض ولم يذكر هذا صحابي الجيران كان ما مخشى والكذابي في حديثي هغه سب دغه الفاظ د ذکر دي فرق ان شاء الله اللهم صل على